الرحمن الرحيم. وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وزعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم. الک د جزء الذي لا يتجزا د اثبات لپاره درې دلایل پیش کړي. یو واقوى ادله اثبات الجزء سره بیا وی و اشهرها عند المشایخ وجهان. الاول دا دویم دلیل شي، والثاني ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاتی دا دریم دلیل شي. صحیح شو؟ په اثبات د جزء الذي لا يتجزا درې دلائل پیش کړي چې جزء الذي لا داسې جزء چې هغه تقسیم نه قبلې داشته. اول جزء دا دی، اول دلیل دا دی چې د حکماو او د متکلمینو په دې خبره اتفاق دی چې په کره کې خط مستقیم نه، خط مستدیر پکې راتلی شي. خط یلکه خط هغې ته وایي چې د نقطو نه جوړي، نو طرف د نقطې ته خط وایي. بیا دا خط طرف د سطحي او سطح طرف د جسم تعلیمي. تاسو په پوه شئ؟ نو د دوو یا د ډیرو نقطو نه چې جوړي دې ته خط وایي، او خط مستقیم دې ته وایي ما تفنیه نقطتن چې یوه نقطه یې ستا د سترګو نه پناه کوي. لکه داسې خط کش کې، داسې دلته داسې سیده خط کش کې او بیا داسې ونیسي، نو ستا سترګې له صرف یوه نقطه راځي، یو ټکی راځي، دا نور خط تانه دا ټکی پناه کړي، دې ته خط مستقیم وایي. دا یو تعریف شو. دویم تعریف د خط مستقیم دا دی چې هو اقصر الخطوط الواصلة بین النقطتین. د دوو نقطو په منځ کې ګڼ خطونه تللي دي، خو په ټولو کې چې کوم لنډی خط دی هغې ته خط مستقیم وایي. لکه یو ټکی دلته جوړ کا، یو ټکی دلته جوړ کا، د دې نه داسې خط تاو کا، داسې داسې دې تاو کا، داسې دې تاو کا، داسې دې ته معوج وایي، دې ته مستدیر وایي. او یو سیده تاو کا، نو په دیو کې لنډی کم یو شو، سیده چې کم دی دی په کم شو. هلکه پې پوه شي؟ لکه یو پړی داسې واچوه، داسې داسې دې زینو ته یې راوله، بل داسې بوځه، داسې دې زینو ته یې راوله، بل د دې زینو نه شروع که داسې 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 دلته به راشي. دا به څو ګزی؟ 20 ګزه. دا به 15 ګزی، دا به 15 ګزی. او یو پړی کلک ونیسه د دې زینه او طالب ته ووایه دا هغه ځای ته ورسوه، کلک سیده، یو سر به هلته یې سیده او یو به دلته یې. دا به سوی، دا به 10 ګزی یا به 15 ګزی. نو اوس د متکلمینو او د حکماو اتفاق دی چې په کره حقیقیه کې به خط مستقیم نه وي. کره پیژنئ؟ کره پیژنئ؟ یلکه کره دې ته وایي چې یوه نقطه کېږدي او د دې نقطې نه خطونه تاو کړي او دا ټول خطونه یو شاني، دې ته کره وایي. تاسو خو د دنیا نقشه لیدلې ده که نه؟ دلته یوه نقطه کېده، دلته بله نقطه لاندې کېده، د دې نقطې نه چې کوم طرف ته خط بوځي دې بلې نقطې ته ټول خطونه یو شان دي، دې ته کره حقیقیه وایي. لکه نقشه کې دی چې داسې کېښوده، دلته دې یو نقطه ده، بله دلته مین کې سیخ تللی دی، هغه یو ته قطب جنوبي وایي، بل ته قطب شمالي وایي.
دا دنیا دو تقسیمه کړې ده هلکه پې پوه شئ دا ټوله دنیا دو تقسیمه کړې ده په هغې سر کې چې کوم دی د ورځې 12 بجې او دې سر کې د شپې 12 بجې یعنې که د دنیا خو ګول ده که نه که دلته کویې وباسي 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 او ځي او ځي او ځي او ځي نو رسا به د امریکې سپینې ماړۍ ته ورسېږي تاسې پې پوه شئ څه نوم یې دی د صدر د امریکې د صدر څه جو بایډن سره به بغیر د ویزې او د پاسپورټ نه به په هېڅ د ورو غورځېږي دراز رسا په مغه به ورو غورځېږي ځکه د دې ځای او د هغه ځای په منځ کې 12 ګنټې مسافه ده او دا نیمه ورځ ده دا تقسیم چا راوستی دی د خط قطب جنوبي او قطب شمالي راوستی دی صحیح شوه نو دا کره حقیقیه راواخلې او په سطح حقیقي کې دی سطح حقیقي داسې هموار ځای ته وایي چې بلکل پکې د ویښته عمرم کوږوالی نه وي دې ته سطح حقیقي وایي نو چې دا کره حقیقي په دې سطح حقیقي کې دی نو دې سطح حقیقي سره چې د دې کرې ملاقات وشو نو دا په جزء الذي لا يتجزا شوی په چا شوی دی لا ځکه که هغه چاته جزء الذي يتجزا شي کم ټکی چې د کرې د دې سطح سره لګېدلی دی که دا تقسیم شي خو 2 نقطې شوې او 2 نقطو ته خو خط مستقیم وایي که نه نو بیا په دې کره حقیقیه کې خط مستقیم راغی او دا مونږه پرس کړې ده چې کره حقیقیه کې خط مستقیم نه وي لہذا په چا په نقطه غیر دغه باندې راغی چې تقسیم نه قبلې همدغه جزء الذي لا يتجزا دی لکه په دې دلیل پوه شئ پوه شئ جزء الذي لا يتجزا ثابت شه که نه کره حقیقي چې مماس شوه یعنې ولګېدله د سطح حقیقي سره دا لګېدلې ده په جزء الذي لا يتجزا ځکه که هغه جز چې د سطح حقیقي سره لګېدلی که هغه تقسیم شي نو په کوره کې به څه راشي خط مستقیم به راشي او موږ ویلي چې کوره کې خط مستقیم نه وي هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ واقوى ادله الاثبات الجزئي او قوي د دلائل د اثبات د جزء الذي لا يتجزا ده انه لو وزعت كره حقيقيه کچره کی خود لشي كره حقيقيه على سطح حقيقي په سطح حقيقي لم تماس نور سره مخامخ کیږي مگر په الا بجزء غیر منقسم مگر په جزء چې غیر منقسم لا يتجزای اذ لو ما ستو زکه ملاقات وکي دا کره د دې سطح سره به جزئین په 2 جزونو لکان فيها خط بالفعل په دې کې به خط راشي بالفعل فلم تكن نبشي دا کره کرتن حقیقیتن کره حقیقیه باندې چې موږ ورته کره حقیقیه ویلې ده کنه واشهرها مشهور د دلائلنا په اثبات د جز عند المشایخ د مشایخ په نسبت باندې وجهان 2 وجې دي څو وجې دي 2 وجې دي هغوی خو د جزء الذي لا يتجزا بطلان کوي چې جزء الذي لا يتجزا نشته نو دویم دلیل زمونږ ده الکه غر لوی دی که د سپلني دانه سپلنی م لیدلی د سپلنی پیژنئ د هغې دانه م لیدلې ده هغې ته خرداله وایي څه ورته وایي تاسو نه تپوس کوم د سپلني دانه غټه ده او که غر غټ دی جواب راکئ غر غټ دی که نه نو دا تاسو سس جواب راکئ ستاسو پکې شک دی سپلني دانه غټه ده که غر غټ دی غر غټ دی اوس که جزء الذي لا يتجزا باطل شي دا ثابت شي او مطلب لکه حکمان چې وایي جزء الذي لا يتجزا باطل شي هر جز کې تقسیم راشي نو خردله کې به هم اجزای غیر متناهیه راشي
او په غر کې هم اجزای غیر متناهیه، نو خردله به اصغر نشي د جبلنا. هلکه پرې پوه شئ، ځکه جز الذي لا يتجزا نشته که نه، داسې جز نشته چې نه تقسیمیږي. الجز تقسیم او تقسیم او تقسیم او اجزای غیر متناهیه په خردله کې راغله، نو دلته په غره کې اجزای غیر متناهیه راغله، نو خبره خلاصه شوه، دا د هغې نه ورکوټی نشو. او دې ته خو موږ ورکوټی وایو او هغې ته غټ وایو، او دا ورکوټی والی او غټوالی دا خو د متناهي په صفاتو کې دي، او چې هغې تم اجزای غیر متناهیه راله، دې تم اجزای غیر متناهیه راله، نو بیا دې ته غټه ورکوټی ولې وایو؟ هلکه پرې پوه شئ. ګورئ، الاول اول دلیل دا دی انه لو کانا کل عین که هر ذات منقسم شي لا الی نهایت غیر انتها تا لم تکن الخردلة نبشی خردله اس دسپلنی دانا اصغر من الجبل ورب نشی دغرنا، ولئن کل منهما ذکر هر یو د دې دواړو غیر متناهی الاجزاء غیر متناهی الاجزاء دی، والعزم والصغر غټواله ورکوټواله انما هو بکثرت الاجزاء دا خو په کثرت د اجزاء راځي چې د غټ اجزاء ډیر دي، وقلتها بقلت د اجزاء چې د واړه اجزاء کم دي، وذالک دا قلت او کثرت خو انما يتصور دا متصور کیږي په المتناهی په هغه څه کې چې انتها ترسي، په هغه څه کې چې متناهی غیر متناهی کې خدا شی نه نشته کړ، لا تقف عند حد. هلکه په دې دویم دلیل هم پوه شئ. دریم دلیل دا جسم چې د اجزاو نه جوړ دی، نو په دې جسم کې اجتماع د اجزاو چې راغلی دا لذاته نه ده، دا سره لذات د ذات په اعتبار سره نه ده. که د ذات په اعتبار سره وی نو بیا جدا کیږي، ولی ذاتی کې وی نو جدا کیږي، ولی ذاتی نه ده بلکې خدای راوستی ده. دې پورې پوه شئ. نو الله قادر دی چې داسې جز ته ورسوي چې بیا ایسته تقسیم نه قبلی. الله قادر دی چې بیا ته بس جز الذی لا یتجزا ثابت شي. ګورئ، والثانی دویم دلیل، یعنی دا حقیقت کې دریم دلیل دی چې اجتماع د اجزاء د جسم لیس لذاتی د ذات په اعتبار سره نه ده، یعنی اقتضاء ذاتی نه ده، و الا که د ذات په اعتبار سره وی لما قبل الافتراق جدائی به نه قبل ولا. والله تعالی الله تعالی قادر دی علی پدی باندې یخلق چې پیدا کی پی الافتراق پدی کی جدائی الى الجزء الذي هغه جز تعالی تجزا چې نه تقسیمیږي. دا دریم دلیل به دې ختم شو. اوس تنویر کوي، وضاحت کوي. لأن الجزء الذي ذکر هغه جز تنازعنا فی چې مونږ او حکماو پکې جګړه ده، ان امکن افتراقه که ممکن شي افتراق د هغې لازمت قدرت الله علی، لازم د قدرت د الله تعالی په هغې باندې چې کم جز مونږ پرس کړی دی چې دا لا یتجزا دی، که د دې افتراق ممکن شي نو د خدای قدرت خو پرې راتلی شي. دفعا للعجز ځکه د خدای نه مونږ عجز دفع کوو، و ان لم يمكن که ممکن نشي چې بس د دین اخا خدای نه دغه کوي، نو ثبت المدعا زمونږ مدعا ثابته شو چې بس جزء الذي لا يتجزا دی د دین اخوا نه تقسیموي، بس خبره خلاصه. یلکانو نو بس دا درې دلیلونه زمونږ خو زده کړه که نه، او دلته رالګېدلی دی هدایت الحکمت که تاسې چا ویلی معین الفلسفه کې خو ماله پته نشته چې هغې کې څه شی دي، څه دلیلونه دي. هدایت الحکمت کې په ابطال د جزء الذي لا يتجزا باندې دوه دلیلونه ویلي دي. تاسو که خیالي ورته څو دلیلونه ویلي دي؟ دوه دلیلونه ویلي. او دلته د په اثبات د جزء الذي لا يتجزا باندې درې دلیلونه وي. خو علامه تفتزانی د درې دلیلونو مبارک وی والکل ضعیف، دا ټول دلیلونه چې په اثبات د جزء الذي لا يتجزا متکلمینو پیش کړ دا ټول ضعیف دي.
دا ټول څه دي؟ ضعیف دي. بس